أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدہ 27 نمبر آیت. بدی آیت کې الله تعالی د آدم علیه السلام د 2 زامنو واقعه ذکر کړی ده او نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا واقعه د يهوديانو ته بیان کړه. دی واقعه کې چې کوم د ذکر شوی ده نو بده کې غټ سبقونه 3 سبقونه دي. امت لپاره به کې غټ تعلیمونه 3 دي. یو دا تعلیم د جمعه کې د جهاد مسله ذکر شو چې بن اسرائیل جهاد نه کوي داغه په وجه من به الله تعالی باغی باندې عذاب راوست. اوس دې ځکه کې دا خبره ذکر کیږي چې جهاد په خپل ځای باندې دی خود مظلوم خلکو او د دیندار خلکو وجل ډېر لوی جرم دی. د دې آیاتونو د نازلېدلو د دې واقعې ذکر کولو مطلب دا دی چې په اسلام کې اعتدال موجود دی. اسلام داسې دین دی چې ظالم لاس نه د مظلوم سره مرسته کوي. نو په دې ځکه کې د جهاد او د فساد فرق په خپل باندې واضح شو چې سړی نیک سړی ووژني بې ګناه ووژني د هغې څومره سزا ده او بل ته کې ظالمانو او د مجرمانو د نیولو د وجلو سزا ده حکم دی. نو دا اعتدال ته اشاره ده چې په اسلام کې اعتدال دی. اسلام د ظلم او د بربریت نوم نه دی. دویم سبق پکې دا دی چې په دې واقعه کې چې کوم قابل د حابل قاتل جوړ شوی دی او قابل یې شهید کړی دی د دې بنیادی وجه دا بدمانه حسد او بغض غالب او هغه کې نه د بنیاد باندې د خپل ورور قاتل شو د همیشه د پاره دنیا او آخرت برباد شو. نو دا هم تعلیم شو د وخت خلکو د پاره او نن مخاطبین د يهود او نصارا دي چې کتا سو هم خپل بغض او کینه باندې کلک ودرېږي د اسلام لوی نعمت نه تاسو محروم پاتې شي او د نبی علیہ السلام دشمنانو پاتې شي دغه بوجه باندې بذلیل شي. دریم سبق پکې دا دی چې کله ظالم د ظلم د پاره لاس وګدي او داغه په مقابله کې څو د ظالم لاس وننسي د سپری دي نو بده ټینګ ظالم به د خلکو مظلومانو سرونو ته او عزتونو ته خطر جوړي او هغه به شهیدان کی لکه دې ځکه قابل چې د نو حابل ته وجه وجنما په دې وجه باندې څه قرباني قبليږي او ستا دغه چې کوم دی آدم علی السلام ستا رضا چې د رضا ته کتري دي ستا مرضی کړی دا زما د مرضی حکم نافذ نشو نو قابل له هغه په مقابل کې د څه ونه ویل چې کته لاس راوګد کو زبې د لمات کوم څه وته ونه ویلو وې کته لاس راوګد نو راوګد کا ما وجنا زما ګنا په سر باندې واغله زه خو ته سره نو دې نورم ډاډه شو قابل شهید کو. نو ویل دي کې دا سبق موجود دی چې کله ظالم لاس راوګد کې د مظلومانو د ژوند او د هغوی دین ته خطرې پیدا کی او دغه لاس د نیولو د پاره څه پیدا نشي لکه د څنګه د جهاد تقاضا ده نو بیا د ټینګ برډیرو مسلمانانو یې توي شي شهیدان بشي. دا پکې 3 غټ سبقونه ذکر پراته دي. الله تعالی آدم علیه نبی علیہ السلام ته وایي واتلو علیهم بیان کدوی ته دی بنی اسرائیل ته نبأ ابن آدم واقعه 2 زامنو د آدم علیه السلام. ابن آدم د آدم علیه السلام زامن د قیامت پورې څومره دي ټول د آدم علیه السلام اولاد او زامن ویل کېږي. خدا ته نه مراد بلکې د آدم علیه السلام اصلي زامن ته مراد دي چې کوم آدم علیه السلام نه پیدا شو او دغه 2 زامن یو نوم قابل دی کم چې مشر دی دویم نوم حابیل دی بالحق بحق سره یعنی دا واقعه رښتونی واقعه ده. په دې وجه باندې اسلامي تعلیمات دا دي چې کله تاسو واقعیات بیانوي نو کوشش دا کوئ چې دروغ پکې را نشي ځکه واقع کې بدلیدل را بدلیدو بده کې ذاتي کمی د ډیرو حقونو او ډیر حق پرستو ته بار رکاوټ جوړیږي. نو څومره واقع چې ذکر کیږي په کار درجه حق واقع ذکر شي کوم رښتونی واقع دي چونکه قرآن خو د ژوند یو مستقل دستور دی قانون دی در تاریخونو د قصو کتاب نه دی خو په دې ځکه کې هغه تاریخ او هغه واقعه ذکر کیږي چې کوم کې احکام موجود احکام ته معلومیږي او په کوم کې مضبوط عبرت موجود عبرت ته معلومیږي. نو بیا دې په دې وجه باندې تفصیلی قصه نه ذکر کیږي دا اول نه اخره پورې نور کتابونو شانت کی بلکې هغه ځکه نه ذکر چې کوم ځکه کې احکام موجود دي یا په کوم ځکه عبرت موجود دي هغه ځکه ذکر شي.
نو د حق ټی کې دی خبره ته اشاره شوه د واقع به یقیني ده. دویم دروغ واقعیت بیانول ګناه ده. دریم د نبی علیہ السلام معجزه معلومیږي د حق ټکی نه چې نبی علیہ السلام یو انفړ کاس ته تعلیم یافته نه لیکل وستل نشي کولای بیا هم د واقعیت بیانای چې بیخي رښتیا قصې هیڅ شک پکې نشته. نو دا ښکاره دلیل چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی او وحی ته کېږي د معجزه ده. اذ قرب قربانا په هغه وخت چې قرباني وکړه په قرباني کول سره قربانا قرباني چې کومه ده نو هر هغه عمل ته ویل کېږي چې په کوم سره انسان الله تعالی ته ځان نږدې کی. په دې کې ټول دینداري ټول طاعات او ټول نیکیان شامل دي. اگر چې عرف کې قرباني د ساروي ذبح کول د الله ورته ویل کېږي هغه ساروي چې سړی حلال کې د دې لپاره چې الله تعالی ته نږدې شي هغه ته قرباني په عرف کې وایي. لیکن په لغات کې قرباني چې کومه ده هر هغه عمل ته ویل کېږي چې په کوم انسان الله تعالی ته ځان نږدې کی. دې ځکه دا ولنې معنی مراد ده لغوي معنی مراد ده. ځکه دوی چې کومه قرباني کړي ول قرباني تفسیر دا دی چې قابل چې کوم ونه دا د زمیداره کوله زمیدارو او حابل چې کومونه د ګډي بيزنس سروي ساتل شپن کېو. قرباني د سوکله چې قابل د خپل غنمو قتل چونکه د اخلاص نو د اخلاص په ګډر کمیو نو غنم یې کمزوري غونته کې ګډي وتاړو د غر سرته وخی جاو قرباني شو قرباني لوي وړو. او حابل چې کوم دین هغه په د خپل سارو کې یو مضبوط ګډ بیا مونږ قیمتي ګډ ځکه د الله تعالی بلار کې ورکول نو د لپاره به خو کو چې بیکاره شي د الله تعالی قرباني کې ورکول نشي او دای بوت صدقې لپاره د اسمان نور راخده شو دا ګډي ختم کو او دا ګډي په ځای باندې پاتې شو. د دې واقع نه معلومیږي دا چې دلته کې قربانن کې دا ولنې معنی مراد ده ځکه ساروي ذبح کول دي مراد وي. نو قابل سره ساروي سریبو دونه غنم ګډي وړو نو دا قرباني مراد نشو. الله تعالی وی اذ قرب قربانا په هغه وخت چې قرباني وکړه په قرباني کول سره واقع کې انتهایی اختصار د ډیر الفاظ پکې پاتې کیږي. مو تاسو وړاندې ول چې هغه ځکه ذکر کیږي چې کوم احکام او عبرت معلومیږي نور ذکر کیږي نه. د واقع تفصیل د سیده چې آدم علی السلام چې کله دنیا ته راغی د آدم علی السلام بعد دوه بچی کېدل غبرګونی. ځینې تاریخونو لیکلي دي چې ټول صلیخ بچیو په طریقه باندې شرعي مسله دا و چې کوم غبرګونی پیدا شي دغه خپل منځ کې نکاح حرام ومنو او چې کوم غبرګونی نه هغه نکاح جایز و. لکه قابل چې پیدا شو د هغه سره یو خور پیدا شو عقل ایمان یو د غبرګونی خپل منځ کې نکاح منو. د دې وروسته حابل پیدا شو حابل سره بل خور پیدا شو نو د قابل او د عقل ایمان چې د خپل د غبرګونی و هغه سره نکاح منو خو دغه خور چې کوم د قابل کما ولا خور چې د عقل ایمان د نکاح د حابل سره جایز او د حابل سره چې کوم پیدا شو د هغه نکاح د قابل سره جایز د شرعي مسله. آدم علیه السلام دې ته حکم واورو چې د قابل سره کوم غبرګونی ده د حابل سره نکاح وکي او د حابل سره کوم پیدا شوی د قابل سره نکاح وکي. بده کې امتحان دا او په قابل باندې قابل نیت خنو نو امتحان په الله تعالی دا راوسته چې د قابل خور چې کوم وانه د هغه صلاحیتونه ډېر قوي خسته صلاحیتونه وو او د حابل سره کوم غبرګونی پیدا شو د هغه صلاحیتونه قوي نو کمزوري په نسبت د هغه چې کوم د قابل سره پیدا شو. نو قابل لدی نکاح نه انکار وکړ چې زما سره کوم غبرګونی د هغه صلاحیتونه قوي دي زما سره به دا نکاح کوي او کوم چې د حابل سره پیدا شوی دا اب د حابل سره نکاح وکي او زما خپل غبرګونی چې کوم دانو دا حابل ته نکاح باندې نه ورک. آدم علیه السلام ورته ویل چې د اسماني شرعي حکم دی بده کې زموږ دخل نشته دا به خامخا منځ ځکه الله سویل غصب کې بده کې خپل فکر او خپل طبيعت نه چلے. آدم علیه السلام نو قابل ورته ویل چې بده مسله ما مطمئن کړي چې دا غني اسماني او شرعي حکم دی او د سیدي بلې ز اطمینان او سکون اطمینان غواړم چې مطمئن شم پی. نو آدم علیه السلام ته ویل چې طریقې شته طریقې دا ده چې تم قرباني وکړه حابل دې قرباني وکړه چې قرباني قبول شو په حق چې قبول نشو په حق باندې. په هغه زمانہ کې د قرباني د قبلېدلو علامات دا وجد اسمان نبور راکته کې د قرباني به سي زره نو دې دوه قرباني وکړه یو ګډ بوته بل غنمو ګډې وی وړو اسمان نور راکته شو دا ګډې ختم کو او ګډې پس دې باندې پاتې شو. دا دې خبرې علامه او قابل په حق نه دي قرباني قبول نشو. الله تعالی په تقبل من احدهما قبول شو یو د دې دواړو کې د کم کس چې قبول شو دا غینم حابل لږ کم کشرو ولم يتقبل من الاخر قبول نشو دا قبلنا چې مشرو قابل معنی کې نه غالب دې به مشرو. قال ندويل لقابل ويل لاقتلنك زبخا مخ وجنم تعالی را پردم دینا ول وست وجنم یو دا چې زما د مرزي نکاح ونه شو
ستا د مرضی وشو دویمه دا ده چې ستا قرباني قبلیږي زما هغه نه قبلیږي بس زه به دې مجبوره یم چې تا وسو وجنم نو په دې کې د حابیل څه غلطي وه هېڅ غلطي نه وه مسله د کوم ځای نه راپورته شوه د کینې د وجې نه راپورته شوه چې په قابل کې کینه پکې وه بغض پکې و کینه چې کومه ده د یو داسې مرض دی چې دا فطرتي شی دی په چا کې ډېر دی په چا کې کم دی د دې نه موسی عیسی علیه السلام خالي پاتې شوی دی د دې نه نبي علیه السلام چې کوم دی د نبي علیه السلام شق صدر شوی دی هغه خالي پاتې شوی دی نور انسانانو کې کم او زیاته شته خو البته د دې علاج شته هغې نه بعد د ختمیږي او چې علاج یې ونه شي نو دا بیا سیوا کېږي په دې وجه باندې کتابونو لیکلي دي چې کینې علامات دا دي چې کله یو بل انسان په ښه حالت کې ویني مالداري ویني ښه صلاحیتونه ویني نور څه فایده ورته ویني په ده باندې کې د دنیا راتنګ شي او په دې سوچ کې اخته وي چې یاره که دا نعمت ماته حاصلېږي که نه حاصلېږي خو دومره دا چې د سړي د لاس نه څه طریقه باندې بوتلل غواړي چې د تم په لاس باندې ورنه شي دا کینه او بغض دی یو ردی په برابرۍ باندې یو بل شی د هغې د غیبته وایي غیبته جایز ده غیبته داسې شی دی که سړی علم کړی دی ته وایې چې دقه شان علم ما کړی وي دا ټیک عمل دی ګناه نشته یو سړي الله تعالی ډېر نعمتونه ورکړي دي او ته داسې وایې چې الله پاک یې داسې مال راکړي او دغسې حاصلول غواړي ستا خوښ دي دا هم ټیک ده په دې ګناه نشته خو کینه او غیبته کې فرق دی کینه دې ته وایي چې دغه بل د نعمت د زوال سوچ به هم کوي چې دا څنګه د لاسونو نه وځي دا سوچ به سره کوي دا کینه حرامه ده او اکثر علماو لیکلي دي چې که د کینې په ټیم باندې اصلاح ونه شي علاج یې ونه شي او په دې تقاضا باندې سړی مخکې وچلېږي ګناهونه او جرمونه یې د لاسه نه وشي وایي غالب امکان دا چې دې کس خاتمه او په کفر باندې کېږي بېایمانۍ باندې کېږي دا بېایمانه دنیا نه ځي علاج یې چې کوم دی نو علماو داسې ذکر کړی دی چې کله یو انسان ته دا مسله پیښي چې یاره بل انسان په حالت کې وایي نو د باندې ضد راځي تنګېږي خفه کېږي نو دی به داسې کار وکړي چې د دغې کینې د لرې کولو لپاره به اول ذهن کې دا راولي چې دا د الله تعالی تقسیم دی او الله تعالی داسې کړي ده دویم دې انسان محنت کړی د غذام کې صلاحیتونه پیدا کړي ځکه الله ورکړی دی او دریم به داسې وکړي چې دا به یو عمل شروع کړي او عمل داسې دی چې دغه کس دپاره به دعاګانې غواړي چې کوم کس ته نعمتونه لیدلي دی ورته کار دی نو هغه دپاره به دعاګانې غواړي چې الله پاک دا نعمت ولا نور هم سیوا کړي اوس ګوره چې کله سړی زړه هغه کې کینه ده او دې غواړي چې څه نعمت یې والي او ضایع ولکړي نو دعا به څنګه کوي نو دعا به داسې کوي ځان به مجبوره کوي په دې خوله باندې به د الفاظ جاري کوي په خپله به جاري کوي اگر چې زړه به یې نه غواړي زړه نه به یې دا دعا نه وي خو په خوله باندې به د الفاظ جاري کوي او دا دواګانې به دغه ټیمه پورې غواړي څو پر زړه صفا شوی نه دې سړی صفا کېږي چې کله زړه صفا شو بس دې د کینې نه وزګار شو اوس دې کلک مسلمان جوړېدی شي نو په دې څنګه قابل پړه کې کینه وه نو قابل غوښتل چې بله طریقه خو نه کېږي خو دا غوڼ سړی ورسره شهید کړي چې دا نعمتونه دې ختم شي قال نو هغه وویل حابیل وویل انما يتقبل الله من المتقین یقینا الله تعالی قبل اول کوي د پرهیزګارانو عمل قبلوي یعنی دا زما قصور نه دا د تقوا او د پرهیزګارۍ علامه وه کم ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړه تعالی الله تعالی داسې نعمتونه درکړي نو دې کې د حابیل هغه ډېر اخلاص هم معلومیږي چې دومره بدماشي په مقابل کې څومره بهترین او مهذب الفاظ استعمال کړل بیا وایي لئن بسطت الی یدک که ته راوږد کې ما د خپل لاس لتقتلني دې دپاره چې ما ووجنې شهید مې کړي ما انا بباسط یدی الیک زه نه یم اوږدونکی خپل لاس سره تا ته لیقتلک چې تا پې ووجنم ګوره کله چې یو انسان ستا په قتل پسې راشي او تا ته لاس راوږد کړي دا مسله شرعي ثابته ده چې دغه کس قتل پکار دی خپل دفاع کې دغه کس قتلول جایز دی خو په دغه زمانه کې معارف القرآن لیکلي دي چې په دې سره د حابیل سره شرعي قطعي دلیل موجود نه و غالب ګمان او شک یې داسې و چې دا ماله جایز دی خو دلیل یقیني نه و قطعي نه و نو قابل د تقوا او د اخلاص نه کار واخیسته چې یاره په شک کې وجلی نه شم که زه یې وجلم ما دې مړ کړي خو دا رجې شریعت په ما دا اجازه ما د یقیني راکړي که نه به یې راکړي چې زه خپله دفاع کې دی مړ کړم نو قطعي دلیل موجود نه و نو په دې وجه باندې ده وویل چې زه خپل لاس تا ته نه اوږدوم او دی ورته وویل چې انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی نه رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الله نه یریږم په شک باندې کار نشم کولی یقینا سره شته دی نو چې دا عمل به ماله جایز وي خپله دفاع کې به د بل کس وجل جایز وي که نه جایز وي کله چې قابل دا خبرې واورېدلې چې سړی خو ما نه وژني که زه یې وژنم هم ما نه وژني نو بیا یې وویل انی اريد ان تبوء باثمي دا وینا د حابیل دا د هغې مزید وضاحت دی چې انی اريد یقینا زه اراده لرم
ان تبوء باثم چې ته بار کې ګناه زما ګناه هم ستا په غاړه شي و اثمک ګناه ستا چې ستا کومه ګناه هم ستا په غاړه باندې شي. دا د حابیل وینا ده. حابیل د وینا مطلب دا دی چې زه تا ذکر نه وژنم او که ته ما وژنې نو الله سره راوګدې که زه تا نه وژنم په دې پاکي. د دې دپاره زما خیال دا ده چې ته زما د قتل ګناه په سر باندې واخلي او خپل ګناهونه دې هم په سر شي. نو انجام به څنګه شي؟ فتکون من اصحاب النار، ته بشي د خاوندانو د اور جهنمي بشي او ستا جهنمي کېدل زما دپاره پوره دي، نور انتقام دله نه علم، جهنم دله پوره دی. وذلك جزاء الظالمین، او دا بدله د ظالمانو خلکو ده. ظالمان خلکو ته الله تعالی جهنم ورته اچي دی پوره بدله ده. په دې وجه باندې علماو لیکلي دي چې کله یو ګمراه سړی چې کافر نه او تا ته لاس راوګد کړي تا سره ظلم زیاتې وکړي، نو ځینې ګناهونه او ظلمونه داسې دي چې هغې انتقام اخیستل ضروري دي. که انتقام یې وانه خلي نو دغه کس بیا نور په هوا کېږي، نور ظلمونه شروع کوي. او ځینې ظلمونه او ګناهونه داسې دي چې هغه اتفاقي دي، هغه دا دی چې د کس مستقله پیشه نه دی، یو کس سره ګناه ظلم وکړي خو مستقله پیشه نه ده، اجرتي قاتل نه دی، نو په دې ټایم کې دې کس معاف کول دا ټیک کار دی، جایز کار دی. خو که معاف یې نه کړي او داسې یې پرېږدي، هم یې معاف نه کړي، هم ته انتقام وانلې، داسې یې پرېږدي، الله تعالی ته حواله کړي. الله تعالی داسې ذات دی چې کله کم ظلم الله تعالی ته حواله کړي، الله تعالی ته ډېر زر انتقام اخلي. دومره زر دی اخلي، دومره زر د انسان نشي اخیستلی. نو حابیل هم دغه سوچ وکړه چې ته زما ګناه هم په سر باندې واخله، خپل هم واخله، او انجام به دا چې ته به الله تعالی د هغې په وجه کې جهنم ته واچوي او ظالمانو سم الله تعالی ته کار کوي، جهنم ته رسوي. فتطوعت له نفسه قتل اخیه، نو ښایسته ښکاره کړو ده ته، د قابل ته، د حابیل قصه په دې ځای باندې ختمه شوه. قابل ته ښایسته ښکاره کړو نفسه نفس خپل، قتل اخیه وجل د خپل ورور، خپل نفس او دا کار جایز ښکاره کړو. دا نفس څه شی دی؟ تفسیر درسي وایي چې نفس په انسان کې یو کیفیت دی. هغه کیفیت تعریف دار جامع او شهوات د خواهشاتو را جمع کوونکې یو ماده. څومره ناجایز خواهشات چې د ټول جمع کول غواړي، خوراکونه پکې دي، عیاشیانې پکې دي، بېغیرتیانې پکې دي، څومره ناجایز کارونه چې دي، نو نفس د هغې نه خوند اخلي او د هغې حاصلول غواړي. دا د انسان سره نفس کیفیت دی پکې. دا نفس جسمیت نه لري، په سترګو ښکاري نه، خو د هغې علامات مخصوصېږي چې د ګناهونو مطالبې کوي د انسان نه. دغه نفس باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله. په تاسو کې بهترین مجاهد هغه دی، لوړ مجاهد هغه دی، د لوړې مرتبې والا چې د خپل نفس سره جهاد وکړي د الله تعالی رضا دپاره او ناجایز کارونه ځان وساتي. نفس یې غواړي او دی نه کوي، دا اوس مقابله کوي. د دې نفس درې قسمونه دي، قرآن درې واړه ذکر کړي دي. یو نفس مطمئنه دی، لکه د انبیاء کرامو نفسونه چې هغه داسې مطمئن شوي دي، داسې مطمئن دي چې د ګناه مطالبه ډېر شته دی. نو انبیاء کرام نفسونه لري خو د ګناه مطالبه هغه نه کوي، مطمئن دي. دویم چې کوم دی نفس لوامه دی، لکه د نیکانو خلکو نفسونه. لوامه ملامت شوي کس ته ویل کېږي، ملامت شوي نفس ته. د نیکانو نفسونه داسې دي چې هغه د ګناهونو وسوسې پکې راولاړېږي، مطالبې کوي، خو دغه نیکان خلک دا د باوهي ملامتوي او د هغې په خبره باندې عمل نه کوي. دا نفس هم ښه دی. دریم چې کوم دی نو نفس اماره دی، کوم د سورت یوسف کې ذکر شوی دی چې ان النفس لاماره بالسوء. نفس د ډېرو ګناهونو سخت حکم کوونکی شی دی. دا نفس اماره د فاسقانو فاجرانو نفس دی چې فاسقانو فاجرانو دا نفس په دوی باندې بیرته غالب دی، حکمران دی. اماره سخت حکم کوونکی ته ویل کېږي، په دوی باندې حکمران دی. نو جسې په ډه کې راولاړېږي نو بس ایسته کې هغه جرمونو طرف ته رواني. اوس دا نفس اماره چې کوم دی زورور نفس چې کوم سړي باندې حکومت شروع کړي، دا په څه شي باندې زورور کېږي؟ نو په دې مسله هم اتفاق دی چې نفسونه دا په ګناهونو سره طاقت ورکېږي او په نیکو اعمالو سره کمزوري کېږي بیرته. چونکې نفس کمزور دشمن دی، دا چې کله زورور کېږي نو تا خرابوي، او چې کله کمزوری کېږي ته به زورور کېږي نو ته به له ضرر نه بچ کېږي. نو په دې وجه باندې د ګناهونو نه توبه ویستل، استغفار، نیک اعمال، دې سره نفس کمزوری کېږي. او ګناهونه زیاتول، توبه نه ویستل، به ګناهونو ډاډه کېدل، دا دې سره نفس زورور کېږي او انسان لوی جرمونو ته بیا رسوي. قابل کې هم دغه نفس موجود و، توبه نه ایستله، ضد ټینګ کړی و. هغه نفس به دونه زورور شو چې به دته خپل ورور مرګ چې کوم دی دام ښایسته ښکاره کړو، خپل ورور مرګ ته هم مجبوره کړو. فقتله، نو دی قتل کړو.
په دې کې ډېر واقعات چې کوم دي نو هغه داسې چې مستند نه دي خو تاریخونو نقل کړي دي. هغه دا دی چې دی په طایف په غره کې شهید کړی دی او د وجلو چل ولا هم نه ورته. شیطان راغی یو مرغۍ راوړې وه په انساني شکل کې او دغه مرغۍ په یو ګټه باندې ول دا سر کېښود او بله ګټه باندې ول دا سر ویشت چې هغه وچښېدو هغې څه مرغۍ مړه شوله. نو ده په ذهن کې یو قیاس ته راغی، یو خبره راغله چې په دې طریقه باندې هر سال لرونکی مړ کېدی شي. نو په دې وجه باندې هغه حابل چې کوم دی په طایف کې څاروي څارول چې دی پسې لاړ، یو سرې غرمې ټیم دی، د یو ګټ لاندې ودرېد، دا پسې غلی ورغی، یو ګټ یې پسې په لاس کې راغستی و، د هغه سر یې په ویشته شهید یې نو فقتله قتل یې کړو. فاصبح من الخاسرین، دا وګرځېد تاوانیانو نه. تاوان یې ښکاره دی. تاوان یې په دې وجه باندې وکړو، آدم علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی، قابل پلار دی، د هغه د محبت نه او د هغه د دعاګانو نه محرومه شو او په دې وجه باندې آدم علیه السلام د خپل کور نام وشاړو، یمن ته لاړ. نو د بزرګانو دعاګانو نه محرومه کېدل، د خپل پلار نه نافرمانه جوړېدل، دا لوی تاوان دی، لوی خساره ده. دویم دا ده چې د وینې چې کوم جرم دی پردی مسلمان وینه تویول، لوی خساره، لوی تاوان دی. د هغې په مقابل کې دی د الله تعالی د امید نه او د الله تعالی د رحمت نه ناامیده شو او بې اطمیناني په اړه کې پیدا شوله. یو شی دی هغې ته بې اطمیناني ویله کېږي. زموږ په عامه اصطلاح کې د خلک ټینشن وایي او دغه ټینشن چې کوم دی بې اطمیناني چې د سړي زړه نه مطمئن کېږي، نه خوشحالېږي. دا شی چې کوم دی دا پیدا کېږي په ګناهونو سره. سړی چې الله تعالی نه څونه لرې وځي، ګناهونه ډېروي، دومره د ټینشن سیوا کېږي، زړه نه خوشحالېږي. نو زړه د خوشحالولو دپاره چې څونه ګناهونه سیوا کېږي، غم سیوا کېږي، او چې غم سیوا کېږي نو شیطان بیا دی په قسمه قسم طریقو باندې راګیروي. نو ځینو تاریخونو لیکلي دي چې د قابل ټینشن او خفګان دومره سیوا شو چې وخت پرې نه تېرېدو. د خپل کور نه هم جلا وطن شو، وشړلی شو، یمن کې به ژوند تېراو، یوازې ناست و. یوازېوالی د نیکانو خلکو د محفل نه بېرېدل د ځان له غم دی او د ځان له غټ خسران دی. هلته کې شیطان په دې پسې راغی، شیطان ته چانس میلاو شو چې سړی یوازې دی. لکه حدیث کې هم داسې دی چې من شذ شذ فی النار، څوک چې د نیکانو د جماعت نه ځان بیل کړو، الله تعالی به اور ته بیل کړي، الله تعالی به تباه کړي. نو دې هلته کې یوازې اوسېده، نیکانو محفل یې پرېښودو. نو هلته کې په دې پسې شیطان راغی او دې ته یې د نشهیي موادو چې سړی به نشه څنګه کوي او د خپل غم به څنګه غلطوي او د سندرو ویلو د اورېدلو طریقې ورته وښودله، سازونو غږولو طریقې ورته وښودله چې په دې طریقه باندې خپل ځان ته اطمینان ورکوه، ځان خوشحاله وه. نو د ډمچورۍ هغه آلات چې کوم دي، شیطاني آلات، د دې ایجاد تاریخي لیول په یمن کې وشو او دا د قابل په لاس باندې وشو. قابل ته رسېدو ناواله شو، په دې باندې ټایم پاسې کوه چې خوشحاله وي. په دې وجه څومره خلک چې ګمراه دي، بېدینه دي، د الله تعالی دین نه لرې وتلي دي، نو د هغو ټینشن ډېر دی او د ټینشن د غلطولو دپاره شیطان بیا خراب کړي دي په ډمچورو، عیاشو، په حاشو یې راړولي دي چې په دې ټایم پاسې کوه. نو په دې وجه باندې هغوی ته د اسلامي احکام او شریعت یو ناشنا خطرناک شی ښکاري چې دې کې به موږ څنګه ژوند تېروو او دا به موږ څنګه برداشت کوو، د دې بې غیرتو نه بغیر به ژوند زموږ څنګه تېرېږي. نو دا ځکه دوی ته ګران ښکاري چې د شیطان خراب کړي دي او د دې نه اطمینان او سکون لرې کړی دی. شیطان د قابل یوه خساره دا وکړه چې اطمینان او سکون یې هم د لاسه ورکړو. د نیکانو جماعت نه هم بیل شو، په یمن کې اوسېدو، هلته کې به نور ګناهونه هم راوغوښتو. او دویم تاوان یې ښکاره دا دی چې د دې په وجه باندې بیا الله تعالی جهنم ته اچوي. او آخرنۍ خساره یې دا ده چونکې دا د ګناه او د جرم ایجاد کړی دی. او نبی علیه السلام حدیث مبارک ته چې من سن سنة صیدا فعلیها وزرها وزر من علیها، چا چې د ګناهونو بنیاد کېښوده نو د دې ګناه بنیاد به هم د مجرم هم دی شو، د دغې سزا به دې تېروي د الله تعالی په نزد باندې. او په دغه لاره باندې چې څوک هم نور راځي دغه ګناه کوي نو دی ورسره پکې سم مجرم او سزاوار دی. په دې وجه باندې هغه خلک چې هغه ځان ته فنکاران او ډمان وایي، ډرامې جوړوي، سندرې وایي، په خپل هم تباه دي. کم خلک چې اوري د هغې په وجه باندې نور هم تباه دي، غرق او تباه دي. نو قابل هم د خون او د قتل اولنی بنیاد کېښودو، په خپله هم د قتل د جرم مرتکب شو او د قیامته پورې څونه قتلونه مړې چې کېږي نو هم ګناه کې ورسره دی شریک دی. دا یو حدیث شریف نه هم ثابت دی. په دې وجه باندې هغه خلک چې موجوده زمانه کې وخت تېروي، هغوی انټرنیټ کوي، نور ذرایع استعمالوي، هغوی له په دې مسله کې ډېر احتیاط پکار دی چې د فحاشۍ سامان، د ګمراهۍ سامان او مواد د مخکې خواره نه کړي، شیري نه کړي. ځکه په دغه لاره باندې چې څومره خلک بیا راځي نو دی پکې مجرم او قصرواري.
فبعث الله غرابا يبحث في الارض. نو الله تعالی راولېږه یو کارغه یبحثو چې کنستلې کول په الارض بزما کې. کارغه په هغه ټیم کې راغی چې کله د قتل وکړو خپل ورور شهید کو بیا د خولو چل ولا نه ورته کنستل قبر جوړول دا طریقه نه ورنه ځکه دا انسانانو اولنې بنیادو چې قبرونه لیدلې نو کنستل لیدلې نو. قابل په دې غم کې اخته و چې د خپل ورور لاش څنګه خخ کم چې څوک یې ونه نه شرم نبزان پټ کړ. نو په دې غم کې اخته و تاریخونو باندې کې عجیب عجیب واقعیات لیکلي دي خو اکثر اسرائیلي واقعیات دي. ځینې واقعیات دا هم لیکلي دي چې په شام باندې به ګرځاو او شاکړه باندې ګرځاو به شاته بس زناورو لیوانو منډي وهلي او دې صدا غم وسره څه طریقه وکم اس طریقه مرنه ورتله. دا تاریخي واقعیات دي خدا مستند روایت نه دي. نو په دې ټیم کې الله تعالی یو کارغه راولي. د کارغانو فطرت دسي دي چې کله بل مړ کارغه ویني نو ډیر ځکه چې وخت شور کوي دا په آرام باندې نه کینی. کدا تجربه وکي دا کاغي یا کارغانو کې کارغه ته مړ واچوي چې نور یې ویني ډیر ځکه چې شور وته کوي. نو کارغه راغی یو مړ کارغه ځان سره راوړ او مخامخ دې ته کېناستو هغه له پنځمان یو کنده وکناستله هغه کې دا مرغه ورواچو کارغه ورواچو خاورې پر راوړل. قابل چې دا ورې د نو ډیر زیات پخېمانه شو. اولی دا خبره وکړله چې یاره دا مسله خو دې ما زده کړله چې سړی به یو لاس څنګه خښي مړی به څنګه خښي دا چر خو مې دې زده کړو. خو غم دا د چې زه د کارغه نام کمزوری یم. کارغه خپل ملګری خښولی چې زه خپل ورور نشم خښولی او شیطاني چال باندې قتل ته مې ځان ورساو مړی مې وکړو خو د عقل نه دونه وزګار یم چې یو مړی هم خښولی نشم دومره بېکاره یم. الله تعالی وایي لیوریاهو دې دپاره چې وښی د قابل ته کیف یواري سوءة اخیه چې دی به څنګه پټ کي خاورو کې سوءة اخیه لاش د خپل ورور دې دپاره دا راغی. او الله تعالی رالیږلی قال یا ویلتا نو دو ویل ای افسوس دې زما دپاره عجزتم ای زه عجز شم ان اكون مثل هذا الغراب چې شم په شان د دې کارغه باندې خپل ورور پټ کړم په اواریا نو پټ کړم سوءة اخی لاش د خپل ورور فاصبح من النادمين نو دا وګرځي د پخېمانه شو. اوس مسله دا ده چې کدا پخېمانه شوی په خپل ګناه باندې خو الله معاف کړی الله تعالی خو توبه قبلوي نو دا څنګه معاف نشي دا خو معاف نه دی دا خو جهنمی دی یقیني جهنمی دی. حدیث کې هم چې قیامت پر رسول مړ کېږي نو دی پکې شریک دی. جواب د هغې دا ده چې دی په دې باندې پخېمانه نه و چې ما ګناه کړله په دې باندې پخېمانه او چې لوی لوی نعمتونه مې د لاسه ووتل د پلار دښمني را بغاړه شوله دغه شان د کې د قتل چې کوم وبال لغه په سر باندې راغی علاقه را نه پاتې شوله او بېوقوفۍ کې دومره زیات یم چې خپل روخه خولی هم نشم کارغانه هم کمزوری یم. په دې خبرو باندې پخېمانه په دې پخېمانه نه و چې د الله تعالی نافرماني مې کړله والله مې دې معاف کړي داسې پخېمانه نه و په ګناه باندې کلک ځکه دی معاف